په مخ ته ځمکه که انسان نه دننه کېږي جنت ته او الله پې د جنت د بندېدو اعلان کړی دی نو ما وی دوه کسان دي یو دا قسم دی 2 ورځې زندګي ده 2 ورځې زندګي ده هېڅ پته نه لګي زه اکثر تاسو ته درسونه کې ویم په ایمان مسافر یو ډېر مسافر یو د دې دغه نه روان یو په سفر یو نبی علیه السلام مبارک فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دا دنیا کې ته سفر کوونکی مسافر د دنیا نه روانې ته په محلونو باندې ناز مه کوه ته په اولاد باندې ناز مه کوه ته په مال باندې ناز مه کوه او قسم دی چې کله مړ شي ستا چې کومې جامې دي هغه جامې بیا څوک اچوي نه خیراتي یې ورکړي وایي دا د مړي جامې دي اکثر یې دریاب ته وغورځوي تا پسې چې کوم بنګله ځمکه ګاډې موټر رجسټر شوی دی د ټولو نه مخکې ستا د انتقال نه وباسي او ځان پسې انتقال کې ستا اولاد ګویه ستا خبره ختمه شو د ما محترم دنیا ته موږ سره راغلي یو د ما محترمو فقط د الله د رضا لپاره او الله په دنیا کې رضا که د ما محترمو یو خبره کوم اخیری خبره کوم تنګ شوي خو نه یې ډېر که نه ځکه د ملګرو اکرام هم کړی دی حضراتو له دا یو خبره کوم ځکه کسان ډېر ذوق کې ناست دي وایم یو خبره کوم عبدالله بن مبارک چې کوم دی د ده پلار د عبدالله پلار مبارک یې نوم دی دی وایي زه باغ کې کار کوم 2 ورځې زندګي ده ما وی ټوله زندګي مې الله ته وقف کړې ده لیکن په دنیا کې د ګېډې د دغه دپاره سرن دپاره هم څه پکار دا ګېډه هم غواړي دا به هم سرومه د دې د سرن دپاره هم چا سره کار کول غواړي وایي ما یو کس سره په باغ کې کار کوم داسې ایماندارۍ سره مې وله کار کړی چې میوې د نورو باغونو نه مختلف وي وایي هغه به خلک راوسته باغ ته چې راشئ زما باغ وګورئ وایي میلمانه یو پیره راله ما ته وایي مبارکه ما وایي جي ورشه انار وله روشو که چې وخوري وایي انار مې روشو که هغه ډېر ترش و تریو دوباره ما ته بل انار روشو که بل مې روشو که هغه هم تریو ما ته وی ته د انار پهچان نشي کولی د انارو په باغ کې ما وی حضرت زه په ستا په دا باغ کې پهچان ته خو نه یم ناست او تا چېرته وی حضرت ما ته چې ته سکلي نه دي تا ما ته د سکلو ویلي نه دي نو زه ته څنګه وسکم د انارو په باغ کې ناست چې ته انار یې نو وسکلی جي دې تقوا ته وګوره هغه ته پته وه چې زما به د یو ذات سره مخاطبه کېږي تا خو ما ته د سکلو نه دي ویلې زما باندې دانم حرامه ده حضرت د وی ښه در کې دومره تقوا ده راځه ستا چې کوم دی نو دغه وشوه ستا ترقي وشوه کور ته محل ته یې بوته په محل کې ډېره پریشانه دی ډېر پریشانه دی آقای دې ته تپوس کوي حضرت ولې پریشانه لور مې پیغله شوې ده او چالې په نکاح ورکوم لیکن فیصله نشم کولی هغه حضرت طریقه درته ښیم دا طریقه وکړه لور به د زندګۍ کې چېرته خفه نه شي د وی ښه هر سړی دا دغه کې چې خپله لور خور داسې چاله ورکم چې زما لور ته پریشاني نه هر څوک دا غواړي نه غواړي اولاد دپاره څوک نه غواړي دا چې زه د یو کور کې لور ورکړم او هغه دې خفوي دا څوک غواړي هر سړی وي چې زما اولاد دې خوشحالي د ما محترمو وایي ما ته وی صرف هلک که ګورې یو شی پکې وګوره چې دینداري پکې وګوره نو که دیندار او بس دغه سړی ستا د لور د مال او ستا د لور د هر قسم عزت په محافظ او ستا د عزت په محافظ ما وی ښه کور ته لاړم ما وی ښځې په مخ ته ځمکه راته دا مونږ چې کوم نوکر دی د مبارک نه راته ماته ایماندار تقوادار او دیندار سړی نه ښکاره کېږي څنګه دې خوښه ده چې وله لور ورکړم ښځې راته جواب کې وی خاونده ته لیونی شوي نوکرانو له خپله لور ورکې وایي ښځې ته په دې نه پوهېږې مبارک له مې لور ورکړه په نکاح مې کړه او ته زما محترمو خبره راته مختصر کوم چې په نکاح شوه مبارک ته مې ویل څنګه چلې ما ته حضرت زما خو ګر بار نشته هېڅ نشته لیکن لور دنه بیا هم بوزم وی لور یې رانه بوتله وی زما لور یې چې بوتله یو کنډر جونګړه کې ډېره کړه هېڅ یې وسنو ما ویل هلکه زما محلونه دي ما ته وی حضرت تا ماله لور راکړه زه اوس غلام نه یم زه اوس آزاد سړی یم تا ماله لور راکړه ما خپلې زندګۍ ته پرېږده وایي هغه زنانه مې را روانه کړه شاهي والا زمانه یې تېره کړه جونګړې ته مې دننه کړه 40 ورځې ته پټ شوم د ښځې نه 40 ورځې پټ شوم وایي چې 40 ورځې پس راښکاره شوم ښځې مې جړل ما ته یې ظالمه چې د خوښه نوم د محل نه دې جونګړې ته راوسته مو رانه پټ شوي نه راځي ظالمه دا ولې دا کار دې کوو ولې دې را سره نکاح کوله هغه وی نه زما خوښه لیکن په 40 ورځو پس د انسان په ګېډه کې خوراک بدلیږي ما وی تا شاهي زندګي تېره کړې ده کیدای شي پلار دې چاته حرامې کړي ما به تا له خپله مزدورۍ والا زما د لاسونو ته وګوره وینې ته به یېدلې دي مزدورۍ والا رزق به مې دله راوړو ما وی چې ستا ګېډه بالکل پاکه شي زم الحمدلله حرام مې چاته نه دي کړی انشاءالله چې مو ته هم بستري وکړو د پاکې ګېډې نه د پاکو نفسونو نه الله بیا پاک ماشوم پیدا کوي چې زمونږ پاک ماشوم پیدا شي انشاءالله اراده مې ورته کړې ده چې عالم دین به ته جوړم وایي صحبت یې وکړه چې کله بچی پیدا شو نوجوان شو عبدالله نوم یې وله کېښوده وایي عبدالله په مخ ته ځمکه یو زناکار انسان وخته زما محترم ده به جړل ټوله ورځ باندې وایي یو پیره اوده شو
د عبدالله بس زه ټایم ډېر ولګېده ښه دا به ته بیا بله ورځ وکړم انشاءالله خوښ هم ده تنګ شوی خو نه یې که نه ښه وایي عبدالله څملاست خوب یې ولیده خوب کې یوه مرغۍ په سرنګه باندې ناسته وه هغې د قرآن یو آیات لوسته دا آیات یې لوسته الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا د انسان زړه دومره سخت شو چې د الله د دغه نه وایي ما چې د مرغۍ د خولې نه د قرآن آیات واورېده راپاڅېدم ویرېدم پلار ته مې ویې پلاره اوس راله پیسې راکوه زم تجارت له بس هیڅ نه کوم دنیا مې غر که د اسم دین مې هیڅ مې ونه کړه تجارت په حکم زندگی به تېروم وی پلار راله 30,000 اشرفې راکړې ما ته اسم جواریانې کې زناګانې کې نور څه نه تجارت خو به کې وایي چې لاړم دوباره چې کله رالم 20-15 سال بعد چې کور ته رالم وی اوخان مې ډک ډک روړه پلار راته وی بچیه ډېر غیب وي ما وی او پلاره تجارت مې وکړه خو ډېر مضبوط تجارت مې کړی دی وی د اوخانو نه چې مې څادرې لر کړې ټولو اوخانو باندې مې کتابونه او قرآنونه بار کړي ما وی پلاره دا تجارت مې کړی دی الله رانه عالم جوړ کړی دی ها بچیو 15 سال د علم وکړه او پلاره بس ما ډیلینګ وکړه د الله سره ما وی راشه دا تجارت وکړه وی کوم ځای کې به مې چې اورېده چې د نبی اسلام مبارک یو حدیث چاته یاد دی ځان به مې ورته رسو هغه حدیث به مې ته کتاب کې لیکه الحمدلله ماله الله علم راکړه ګویا شیخ الحدیث بیا یادېده په مفسرونو کې د عبدالله ابن مبارک نوم یادېده وی خبره کوم زما محترمو کله چې کمزورې شو او وفات کېده زنکدن یو مریدانو ته وی په ځمکه مې کېنوې په خوره باندې هغوی حضرت زنکدن دی دی دا یو خبره کوم اخیری بس تاسو لپاره حضرت زنکدن دی دی ته څه کې په خو کې مې نه وې په خوره باندې سپینګیري شو ټول عمر احادیث مبارکه بیا پړو کړي وایي چې په ځمکه باندې کېنو وایي دا ګیرې سپینه شوه نو خورو پسې مګله وی د مریدانو مته جړل چې حضرت دا څه کې وی هغه وی عبدالله بن مبارک جړل الله ما سره خو هیڅ هم نشته ما سیوا د دې سپینو ډکو نه ټول عمر مې بد تیر کړی دی الله تعالی اوس در روان یم او ډېر په اوږد سفر روان یم شاګردانو ته حضرت تا خو ټول عمر احادیث پړو کړي وایي ما چې کوم احادیث پړو کړي دي او کوم کار مې کړی دی زما دا سفر چې په کوم سفر روان یم د مرګ سفر دی زما محترمو ډېر اوږد سفر دی ما چې وله کومه توخه جمع کړې ده هغه په دې باندې کمه ده مشکله ده چې زما په هغې باندې رسایي وشي نو الله ته سوال کوم او دا ګیره ورته په دا خورو کې مږم الله د دې سپینې ګیرې نه ما سره هیڅ نشته زما بخښنه وکړه وایي مریدانو چې دا واورېده چغې والې الله د ټول عمر احادیث پړو کړي دي د ده دا حال دی چې زمونږ به څه حال وي زما محترمو ته دا سوچ وکړه چې زه د مرګ په سفر روان یم زما به څه حال وي قسم د 2 ورځې زندګي ده رشته دارو ته ورشه ځان ورته ښکته کړه سیلې ته رانږدې کړه زما رورې زما مامای زما پلارې زما خورې رشته جوړه کړه داسې نه چې بیا در باندې جنت حرامي چا پسې چغلخوري اونه کې د مسلمان ورور بېعزتي ونه کې ګویا دا 2 کارونه د دې نه ځان وساته زما رب بیا د جنت فیصله کړې د حدیث ته غوږ کېدې زما محترم لا يدخل الجنة نه به داخلي جنت ته قطات چغلخور لا يدخل الجنة نه به داخليږي جنت ته قاطع رشته قطع کوونکې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله موږ چې کوم احادیث ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د حاضر مجمع ته خدای په نظر د شفقت الفت او محبت باندې وګوري الله ستا رضا له راغلی دی ستا د حبیب ذکر له راغلی دی خدای د پاک کتاب او ستا د محبوب ذکر له راغلی دی الله په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي دا کتاب د دې مجلس لپاره خصوصا د هغه خویندو میندو دپاره چې دا درس په ذوق باندې اوري الله د هغې دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځئ زموږ دا ناسته خدای د خپله رضا او د دین دپاره قبول کړي الله د حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري ثمرګرو د دعا التجا کړې د بیماران دي څوک د کونډو بیماران دي د جوړونو بیماران دي څوک کورونو کې بیماران دي زمونږ یو ملګری د هغې کور والا بیمار دي دعا ورته وکړه چې الله وله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي بیماري خدای په صحت باندې بدله کړي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضره مجمع د هر قسم آفات و بلیات و اتفاقي حوادث و تانو قچرو هسپتالونو نه خدای وساتې و پوخته ځنکدنم دا کلیم په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله